څنګه په درود شریف سره الله جل شانه زمونږ او ستاسو ټول حاجات او ضروریات پوره کوي. یقینا په زندګۍ کې د هر چا هر قسمه حاجات ضروریات وي. نو زه نن تاسو ته یوه داسې واقعه او رښتینې او رښتیا واقعه ستاسو مخې ته راوستل غواړم چې په دې واقعه کې یو ډېر لوی عبرت پروت دی. په دې واقعه کې موږ ته معلومیږي چې څنګه به د درود شریف په ذریعې سره زموږ او ستاسو دعاګانې او زموږ او ستاسو حاجات به الله جل شانه پوره کوي. او دویم دا څنګه د درود شریف د وجې نه د یو یهودي اسلام نصیب شو، کلمه نصیب شو. یعنی یو یهودي ته اسلام صرف او صرف د یو مسلمان د درود شریف د وجې نه چې دی نصیب شو. یو ډیره رښتینې واقعه چې د نظر نه مې تیره شوه او ډیره عبرتناک او ډیره خوندوره، ما ویل چې د خپلو کتونکو سره شریکه کم. هغه دا چې یو مسلمان او یو یهودي دا په یو کلي کې خپلو کې ګاونډیان وو او دغه مسلمان به د یهودي سره ډېر ښه سلوک کولو، ډېر په اخلاقو سره به ورسره ملاوېدلو او ډېر ښه تعلق یې ورسره ساتلو. د دغې مسلمان یو عادت و، د مسلمان به چې چا سره هم ملاوېدو، که هغه به مسلمان و که به کافر و که به هر څوک و، د سلام نه پس به د هغه یوه جمله په خوله باندې راتله او دا د هغه عادت و. څنګه چې موږ تاسو وایي تکیه کلام یې و، دغه رنګې د هغه په خوله باندې دا جمله عادت و. هغه به دا ویلې چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله جل شانه ټول حاجات او ضروریات پوره کوي. دا دومره اوږده جمله دا به د په هر وخت کې د په خوله باندې او هر چا سره به شریکوله، تر دې پورې وایي چې په یو مجلس کې به ناست و نو 15 کرتې به دا خبره په خپل زبان باندې جاری کوله او دا خبره به کوله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله جل شانه ټول حاجات او ضروریات پوره کوي. دا یهودي اگر چې د مسلمان ورسره ډېر ښه تعلق ساتلو، ډېر ښه لین دین او ډېر ښه آنه جانه ورسره وه، خو دا یهودي و او بل د اسلام نه متنفره و. کله به چې دی مسلمان دا جمله د درود شریف په باره کې ویله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې به ویله، نو دا یهودي ته به ډېر زور ورتلو او دی به ډېر په دې باندې غوسه کېدو. اگر چې مخامخ به یې څه نشو ویلی ځکه د مسلمان سره یې ګاونډیتوب او مسلمان ورسره ډېر ښه تعلق ساتلو، خو د دې یهودي په زړه کې دا یو غوټه جوړه شوې وه چې کله به تا نه زه دا جمله هیروم. او بل دا چې دی مسلمان به دا جمله بار بار ویله، نو دی به په دې خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کول او خلک به یې د درود شریف د طرف ته چې دی راغب کول او خلک به د درود شریف طرف ته متوجه کول. نو د یهودي ځان سره دا عهد کړی و چې ای مسلمانه تا نه به یو ورځ دا جمله هیروم او د درود شریف دا کم ایمان او عقیده چې ستا پې جوړه شوې دا به د ستا ختموم او د دې تاثیر به د تا نه ختموم. دا یهودي کله یو پلین کله بل پلین، خو آخر کار د داسې کار وکړو چې د دې مسلمان د ګیرولو دپاره او د دې مسلمان د رسوا کولو او شرمنده کولو دپاره د یو پلین برابر کړو. اگر چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی، خو بیا هم بعضې خلک کوشش کوي. دا یهودي یو ورځ د داسې کار وکړو چې دی لاړو بازار ته، زرګر ته لاړو او زرګر ته کېناستو، وایي داسې یوه عظیم الشانه ګوتمه ماته جوړه که ګوته د سونې قیمتي چې هغه تر نن تاریخه بل چا نه وي جوړه کړي. هغه زرګر ولګېد او یو عظیم الشان او اعلی قسم ګوتمه یې ورته د سرو زرو جوړه کړه. چې جوړه یې کړه، د یهودي دا ګوتمه راوړله او د مسلمان ته دروازه وټکوله. چې کله مسلمان ګاونډي راووتو نو چې کله جوړ په خیر ورسره وشو، نو بیا ورته مسلمان وایي چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله جل شانه ټول حاجات او ضروریات چې دی دا پوره کوي. او کله چې یهودي دا جمله واورېده نو یهودي ورته په دې زړه زړه کې وایي چې غم مه کوه، دا د اخري ځل دی، دې نه پس به تا زه داسې حالت ته رسومه چې دا جمله به بیا ستا په خوله باندې نه راځي. د یهودي داسې پلین جوړ کو چې دا ګوتمه په زرګرې چې را جوړه کړه نو راوړه د مسلمان ګاونډي ته ګیټ وډبول. مسلمان چې کله راووتو نو دا ګوتمه مسلمان ته په لاس کې کېښوده چې دا ګوتمه واخله او دا ډېره قیمتي او ډېره عظیم الشانه اعلی ګوتمه ده، دا ځان سره کېږده امانت، زه یو ځای ته په سفر روان یم، کله چې زه راشم دا امانت به ماته بیا واپس حواله کې. یهودي او دغه رنګې دا غیر مسلم چې دي که نه، دا ډېر چلباز وي او ډېر چالاکه وي، ځکه حدیث کې مرازي کنه چې مؤمن مسلمان چې دی دا به ډېر سیده ساده وي. والفاجر خب اللئیم، او دا فاجر چې دی دا چلباز به وي، دوکېباز به وي او قسمه قسم پلینونه دا دی کوي په وخت سره سره د مسلمانانو خلاف. نو دی یهودي چې کله د امانت ورکولو نو د سارو کو دی مسلمان پسې چې دی دا ګوتمه دا زما امانت په کور کې په کومه حصه کېږدي، چرته کېږدي، د پس چل باندې هغه ځای معلوم کو. چې هغه ځای معلوم کو نو دا یهودي
د شپې د مسلمان کور ته راووړېدو. چې راووړېدو نو دی هغه ځای خو یې معلوم کړی او دی لاړو هغه ګوتمه یې راپټه کړه هلته نه یې راوړله. چې راوړله په سحر باندې دی سفر ته روان شو. اوس مسلمان ته هم پته نشته، د مسلمان کورواله ته هم پته نشته دی چې ګوتمه یهودي واپس پټه کړه ویې وړه. یعنې د دې یهودي زه تاسو دا خبره وکړم، د یهودي پلان دا و چې زه به دا ګوتمه د ده ته امانت ورکړم او بیا به یې واپس یې پټه کړم، بیا چې زه راشم زه به ده ته ووایم چې زما قیمتي امانت ما ته حواله کړه او دی به ما ته حواله نه کړي ځکه خو ما پټ کړی او دی به زه رسوا او شرمنده کړم او چغې سورۍ به ووهم په دې کلي کې او خلک به پرې راغونډ کړم او د درود شریف نه چې کله د ده د ایمان جوړ شوی چې د درود شریف په ذریعې باندې الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي نو د دغه ایمان او تاثیر به زه ختم کړم. مسلمان یهودي چې دی ګوتمه یې پټه کړه، سحر لاړو سفر ته. چې کله سفر ته روان شو کشتۍ ته وختو، د سمندر منځ ته چې ورسېدو نو دا ګوتمه راواغسته او د سمندر منځ ته یې وغورځوله، بلکل یې ځان سره هم پرې نه ښوده، دومره یو مضبوط پلان یې جوړ کړی و. چې کله دی لاړو په سفر کې نو مسلمان چې دی هغه سحر راپاڅېدلو او ښکار طرف ته روانیږي او بسم الله یې وکړله. کله چې ښکار طرف ته ځیم نو ځان سره دا جمله وویله چې په درود شریف په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي. بهرحال روان شو او لاړو سمندر ته، ښکار یې وکړو، میان یې راونیول. چې کله میان راونیول نو په دې میانو کې یو غټ مهي د ده لاس ته راغی، ښکار یې وکړو، یو غټ مهي راونیولو. چې راونیولو نو را یې وړلو او کور کې کېښودلو. ښځې ته یې وویلې چې دا مهي به پخې او دا به خورو انشاءالله او په درود شریف ویلو سره په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي. دا د یو عادت او یو ایمان جوړ شوی و، یو عقیده مضبوطه شوې وه. نو دی ناستو خپلو کې خبرې اترې کولې دی کې چې دی دا یهودي چې کوم د ده ګاونډي و د ګیټ وډبولو، یعنې د سفر نه راواپس شوی و. چې ګیټ یې وډبولو نو دی چې کله ګیټ ورته کولاو کو جوړ په خیر وشو نو بیا ورته وایي چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي. خو به هر حال یهودي ورته وایي چې غم مه کوه، دا د اخري جملې دي، دا به زه تا نه وسهیروم. یعنې د یهودي ذهن خو دا و چې ګوتمه ما لړه کړه او دغه شو نو دا به زه اوس شرموم، د ده عزت به زه اخلم، خلک به پرې راغونډوم، بېعزته کوم به، رسوا کوم به. کله چې دی راغله خپلو کې ګپ شپ ولګولو ناستو نو دا مسلمان مهمان نواز و، الله ورته ډېر بهترین اخلاق ورکړي و. د یهودي سره هم دومره ښه تعلق او لین دین او اخلاق د استعمالول. نو دا یهودي د سره په خبرو کې نو دا مسلمان ورته وایي چې ای زما ګاونډي ته خو سفر نه راغلی او ډېر زیات به وږی مې او ما چې دی زه سمندر ته تللی یو میان مې ښکار کړي او یو مۍ پکې ډېر ښکلی غټ مۍ مې رانیولی دی او زه ځمه چې هغه تا ته پوخ کړم او راوړم، هغه به وخوري او بیا به ځې، خپل امانت به مو اخلي. نو چې کله مسلمان کور ته رادننه شو خپلې بیبي ته وایي چې دا میان پاک که او دا کم غټ مهي چې دی دا اول پاک که او دا پوخ که چې زمونږ دا ګاونډي وخوري او بیا به ځي، د ده مېلمستیا به مونږ وکړو پې. کله چې د ده مسلمان دا بیبي چې دی دا مهي راونیولو پاکولو چې کله دا خېټه وڅیرله ورته نو دننه پکې هغه ګوتمه راووتله کومه چې یهودي دي ته په امانت کې ورکړې وه. دا ښځه ډېره حیرانه شوه، چغې وواله او دا خپل خاوند دی چې دی دا راوغوښته، ورته ویلې چې دا خو هغه ګوتمه ده کومه چې یهودي مونږ ته په امانت کې راکړې وه، دا څنګه دلته راغله، دا خو ډېره قیمتي ګوتمه ده. نو دا مسلمان ورته ډایرکټ په جمله کې وایي، په جواب کې وایي چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي. مسلمان منډه کړله، ویې کتله چې ګوتمه یې په کوم ځای کې ایښې وه هغه ځای کې نه وه. بهرحال ښځې ته راغلو، ورته وایي چې هر څنګه ده خو امانت الله جل شانه مونږ ته راواپس کړی، دا به اوس ویسم هغه ته به یې واپس کړمه. مسلمان راغلو، ګوتمه یې پاکه راپاکه کړه او راوړه، یهودي ته یې ونیوله چې دا واخله ستا هغه امانت. یهودي چې څنګه په ګوتمه باندې نظر پرېوتو، یهودي رنګ تک زیړ شو، رب پې ولګېدو چې دا څنګه تا سره راغلی ده. او ورته یې ستا امانت ده بس واخله. وایي نه ما ته قیصه وکړه چې دا څنګه یهودي کې خو غلا وه. مسلمان ورته وایي چې دا خو دومره مسله نه ده، خو بس کار ته روان وم او بس ښکار مې کولو او مهي مې راونیولو چې را مې وړو نو په خېټه کې هغه ستا ګوتمه راووتله او دغه در مې کړه. یهودي زړه ته دا خبره کوزه شوه چې واقعي دا مسلمان کومه جمله وایي چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله ټول حاجات او ضرورت پوره کوي، نو دا واقعي خبره ده. دا یهودي باندې رب لګېدلی او ډېر زیات ګډوډ شو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. مسلمان ورته وایي څه چلو شو ای زما ګاونډي، په تا باندې څه چلو شو، ولې؟ نو دا یهودي ورته وایي چې نورې خبرې به بعد کې کوو، ما ته د غسل ځای راکړه، د غسل ځای راته وښیه چې زه غسل وکړم. غسل یې وکړو، د هغې نه پس راغو مسلمان ته وایي چې ما ته کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یهودي ایمان راوړو،
مسلمان ورته دا څه چلو ورته وایي ما تا سره دغسې دوکه کړې وه. نو مسلمان چې دی د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې او د اوښکو نه پسې په جواب باندې بیا هغه جمله جاری شوه چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په درود شریف ویلو سره الله ټول حاجات او ضروریات پوره کوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې کلیپ کې زما تاسو پیغام ده او په دې واقعه کې زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې ډېر حاجات او ضروریات وي، د هر چا خواهشات وي. نو که تاسو هم وایئ چې ستاسو حاجات او ضروریات پوره شي، د درود شریف اهتمام کوئ، درود شریف په کثرت سره وایئ، نو ان شاء الله العظیم چې په ژوند کې ستاسو څومره حاجات او ضروریات وي الله جل شانه به پوره کوي. الله جل شانه دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د درود پاک اهتمام وکړو او په درود پاک باندې د الله جل شانه زموږ او ستاسو ایمان او عقیده مضبوطه کړي. یقینا ډېر بهترین څیز دی. راځئ چې ټول په جمع باندې په دې اخره کې درود پاک ووایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دغه پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ.